ما سره به څو خبرې وکړې. دا دغه کوو نو بیا به ښه ده. ښه صحیح صحیح. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. قدرمنو کتونکو، نصر الله خټک ما تاسو په درنه خدمت کې حاضر شوم د ټي ایچ کیو هسپتال تنګینا. قدرمنو کتونکو، تاسو ته دغه افسوسناک خبر درکم. دلته کې د تانه تنګي په حدودو کې اصیلو کلی ګنډيري کې چې دینو ډزې شوي دي او په دغه ډزو کې چې دینو یو کس صاحبزاده ګل نومې کس چې دینو هغه په حق رسېدلی دی او هغه چې دی نو هغه ډیډ باډي چې ده نو هغه ټي ایچ کیو هسپتال ته وروړلې ده او د هغه پوسټ مارټم چې دی نو هغه شروع دی دې ټایم کې. دې وخت کې چې دی نو اف آی آر هم کېږي دلته کې د صاحبزاد ګل نومې رور چې دی نو هغه دلته کې بالکل مراسله کوي. د هغه اف آی آر دلته کې کېږي او کوم چې د صاحبزاده ګل نومې کس چې کوم قتل شوی دی د هغه پوسټ مارټم چې دی نو هغه هم دلته ټي ایچ کیو هسپتال تنګي کې شروع نو تاسو کتلی شئ چې دغه ډېر زه به ده ووایم چې ډېر یو افسوسناک خبره دلته کې زه تاسو له درکوم او دغه افسوسناک خبر چې دی نو هغه د تنګي په حدودو کې اصیلو کلي کې چې دی نو دغلته کې یو ناوړه پیښه مخې ته راغلی ده او دغه ناوړه پیښه چې ده نو هغه چې دی نو صاحبزاده ګل نومې کس چې دی نو سابقه دشمنۍ په وجه چې دی نو هغه وژل شوی دی او ایستی شوی دی. د هغه ډیډ باډي چې ده نو هغه دلته کې هسپتال ته چې دی نو وروړلې شوې ده. مراسله چې ده نو هغه لیکلي کېږي خو چې کوم د پولیس انفارمیشن دی نو پولیس انفارمیشن دا دی چې کوم دلته کې رپورټ درج شو دی کې نو دغه رپورټ چې دی نو هغه د سلطان محمد مراد پسران نیاز محمد او حارث ولد امیر محمد چې د نری اصغر کلی پلی اوسیدونکي دي د هغوی خلاف چې کوم دی نو دغه روزناچه رپورټ چې کوم دی نو هغه دلته کې درج شوی دی. ډېره د افسوس خبره ده، ډېره د خفګان خبره ده. نن بیا چې کوم دی نو یو مور یوه ښځه چې ده نو هغه وژړېده. دغه وجه چې ده نو دغه زمونږ دشمنۍ دي. پښتانه چې دي نو مخکې نه دغه خبرې کوم څه دهشتګردۍ وخوړلو، څه بېروزګارۍ وخوړلو، دشمنۍ وخوړلو او ډېر قیمتي ځانونه چې دي نو په دغې کم چې دی نو دشمنۍ چې دي په دغې کې ضایع شوې او لا کېږي. په سوونو په زرګونو خلک د دغې ښکار شو، د دهشتګردو ښکار شو، د دشمنو ښکار شو، د بېروزګارۍ ښکار شو. د هغې باوجود هم چې دی نو نه موږ له پوهه راځي نه عقل راځي او پښتنو بل پیغمبر راتلل خو نشته چې دی نو چې موږ له به پیغمبر خدای پاک رالېږي او موږ به پوهېږي. ډېره بده خبره ده او د افسوس خبره هم ده چې دغسې میندې په روزانه توګه باندې چې دی نو دغسې میندې ژړېږي او ښځې چې دی نو کونډېږي، بچي چې دی نو هغه یتیمانان کېږي او د دغې دشمنۍ، تربګنۍ او د دغې د جهالت ته وجه چې دی نو موږ دغه طرف ته روان یو. یو ځل بیا هغه ملګرو ته کم ملګري چې دې وخت کې موږ ګوري تنګي نیوز چې دی نو هغه دې وخت کې لګولي او هغه موږ ګوري نو هغوی ته دغه انفارمیشن ورکړم چې د تانه تنګي په حدودو کې چې اصیلو کلي ګنډېرې هلته کې چې دی نو د دشمنۍ په بنا باندې چې دی نو ډزې شوي دي او په دغې ډزو کې صاحبزاده ګل نومې کس چې دی نو هغه وژلی شوی دی. د د مرګ دا وجه ده نو هغه په سلطان محمد مراد پسران نیاز محمد
او حارث ولد امیر محمد چې د نری کلی اصغر کلی پلی اوسیدونکي دي. نو داویداري چې کوم ده نو د هغوی باندې شوې ده. د دغې صاحبزاده ګل ډیډ باډي چې ده نو هغه دلته تنګي هسپتال ته راوړلې شوې ده. د هغه پوسټ مارټم چې دی نو هغه دلته کې روان دی. اف آی آر روندامچه چې ده نو هغه درج کېږي. پوسټ مارټم نه پس چې دی نو هغه بیا چې دی نو مخکې وعلیکم سلام جی بیا به چې دی نو هغه خپل کلي ته وړل کېږي. دلته کې د علاقې خلک هم چې دی نو ډېر ګڼ تعداد کې راغلي دي. تاسو لیدلی شئ او ډېر د افسوس مقام دی. ځکه د افسوس مقام دی چې دغه نن بیا چې دی یو کس د دشمنۍ ښکار شو او د دشمني چې ده نو دغه دشمني چې ده نو هغه مونږ پښتانه چې دی نو مونږ ډېر زیات چې دی نو نقصان مونږ له راکړه. دغې دشمنۍ چې دی نو زمونږ چې دی نو خویندې چې دی نو هغه کونډې کړې، زمونږ موریانې چې دی نو هغې بورې کړې، زمونږ بچې چې دی نو هغه یتیمانان کړل. او بیا هم چې دی نو مونږ پښتانه چې دی نو تر دې وخته پورې چې دی مونږ نه پوهېږو. زمونږ د جهالت دغه معیار دی. تاسو کتلی شئ د دغې جهالت په وجه چې دی نو دغه لګیو. او تا ما ته ولې برند وکتل په پټي جګړه، په پوله جګړه او تاسو ته نشم ویلی چې په څه په ډیران باندې پکې جګړه راغلې ده، په صوبیدار باندې پکې درې څلور کسان مړه شوي دي. نو دا زموږ پښتانه بدقسمته قوم یو، بدقسمته قوم یو ډېر زیات. زه بس تاسو ته ویلی نشم. ډېر د افسوس مقام دی چې دا دې وخت کې کوم زموږ دغه خویندې میندې کوم دغه افسوس کوي، دغه جړا فریاد کوي، نو ډېر د افسوس مقام دی. نو موږ له باید پکار دی چې موږ د دغې دشمنو تربګنو نه چې دی نو ډډه وکړو او خپل ښکلی د یو مهذب قوم په شان دی په دغه دنیا کې د امن دپاره چې دی نو خپل کردار ادا کړو. قدرمنو کتونکو یو ځل بیا هغه ملګرو ته دغه افسوسناک خبر حوالې سره معلومات ورکړم چې د تانه تنګي په حدودو اصیلو کلي ګنډیري کې چې دی نو ډزې شوي دي او دغه ډزې چې دی نو د صاحبزاده ګل نومې کس پکې هغه وژلې شوی دی. او داسې ویل کېږي چې دغه صاحبزاده ګل نومې کس چې دی نو هغه په پټي کې کار کو، په پټي کې کار کو. او بیا چې کوم مخالفین دي په اف آی آر کې کوم درج نومونه دي، سلطان محمد مراد، پسران نیاز محمد، حارث ولد امیر محمد چې د نری اصغر کلی پلی اوسیدونکي دي. نو په اف آی آر کې د دوی خلاف چې کوم دغه شوی دی، اف آی آر شوی دی، نو دا ویل کېږي چې د دوی د ډزو په وجه باندې چې دی نو دغه صاحبزاده ګل چې دی نو هغه قتل شوی دی. دغه چې کله د هغه د قتل کېدو نه پس د هغه ډیډ باډي چې ده نو هغه ټي ایچ کې هسپتال تنګي ته وروړلې شوې ده. دې وخت کې د هغه پوسټ مارټم چې دی نو هغه شروع دی او اف آی آر چې کوم دی نو هغه هم درج کېږي لګیا دی. خو دغه کوم ملزمان چې دي نو د هغوی نومونه چې دی نو هغه پکې درج شوي دي، سلطان محمد مراد، پسران نیاز محمد او حارث ولد امیر محمد چې د نری اصغر کلی پلی اوسیدونکي دي. د دوی خلاف چې کوم دی نو اف آی آر چې کوم دی نو هغه درج کېږي لګیا دی. ښه ټیک ده، صحیح ده. ښه قدرمنو کتونکو دغه معلوماتو دغه افسوسناک خبر حوالې سره وختي دغسې مونږ تاسو لګیو چې پښتانه یو بدبخته قوم دشمنو خوړو، دهشتګردۍ خوړو او دغه د مونږ حل دی. دنیا ترقي وکړه، خلک سپوږمۍ ته وختل، خلک کم کم ځای ته لاړل او مونږ پښتانه به په دغې دشمنو، دهشتګردۍ، بېروزګارۍ، غریبۍ، غربت دغه وخوړلو. نو ډېر د افسوس او زه به دې ووایم چې د افسوس او د غم مقام دی چې دې وخت کې نن بیا چې دی نو دغه میندې وژړلی شوې، دغه بچي به یتیمانان شوي دلته کې او دا را روان دي، دا سلسله را روانه ده، دا بندېږي نه. تقریبا تېر شوې یو میاشت کې که مونږ د 400 دغه راواخلو، ډیټا راوالو، نو د 80 نه زیات خلک چې کوم دی نو هغه په دشمنو کې لاړل، ووژلي شو. نو دا یو ډېر غټ دغه دی تعداد دی. که ته وګورې چې په یو میاشت کې چې د 80 کسان چې دی نو هغه وژلي کېږي په مختلفو طریقو سره. نو دا ډېر د امن حوالې سره، وضع حوالې سره دا یو ډېر غټ سوالیه نشان دی چې کوم د امنیتي کومې ادارې دي په هغوی باندې د ګوتې اوچتولی کېږي چې آیا امن یو علاقه کې ني نو هغه علاقه به څه ترقي وکړي. یو ځل بیا هغه ملګرو ته چې کوم ملګري اوس مونږ تنګي نیوز ګوري نو هغوی ته دغه انفارمیشن ورکړم چې د تانه تنګي حدود دي
اصیلو کلی ګنډيري کې دغه افسوسناکه پیښه مخې ته راغلی ده. کوم کې چې صاحب داده ګل نومې کس چې دی نو هغه وژل شوی دی، هغه په ډزو باندې اشتل شوی دی او د هغه داویداري چې ده د هغه ورور چې دی نو کړې ده او په چا باندې کړې ده. په اف ای آر کې چې کوم کسان نومونه چې دی نامزد کړي شوي دي نو سلطان محمد مراد پسرانی، نیاز محمد چې د نیاز محمد رامندي، حارث ول امیر محمد خان نری اصغر کلی پله چې دغه د اوسیدونکي دي د هغوی خلاف چې کوم دی نو دغه داویداري شوې ده. ډډ باډي چې دی نو ټیچکیم هسپتال ته راوړلې شوې ده، پوسټ مارټم شروع دی او روزنامچه چې ده نو هغه لیکل کېږي. دلته کې تنګي پولیس هم راغلي دي او ورسره چې دی نو د علاقې خلک هم چې دی نو د تعزیت لپاره په ګڼ تعداد کې راغلي دي. دغه افسوسناک خبرو چې تاسو یې د وخت کې په تنګي نیوز باندې ګورئ. قدرمندو په دې دعا سره او په دې دغه یو نصیحت سره به درنه اجازه تلم چې بس نن نه چې دی نو مونږ دغه عهد وکړو چې آینده به چې دی نو دغسې د دشمنو نه تربګنو نه چې دی نو مونږ ډډه کړو. الله پاک دې دغسې د دشمنو تربګنو نه وساتي او خدای پاک دې په پښتون قام کې شعور راولي او خدای پاک دې په مونږ کې علم راولي، فهم راولي. خدای پاک دې مونږ د دغسې دشمنو تربګنو نه او د هر قسم آفتونو نه په امان کې وساتي. ډېره مننه. چېرته هم چې خوشحاله آباد اوسئ او ځان ته دعاګانې کوئ. په خپلو قیمتي دعاګانو کې نصرالله خټک مه هېروئ. ډېره مننه د ویډیو کتلو، د لایک کولو او د شیر کولو.